پټولو کې غوره دا قرآن ولدي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم من تعلم القرآن وعلمه، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې غوره افضل، پتاسو کې غوره، پتاسو کې بهتره، پتاسو کې هغه څوک دی چې هغه د قرآن کریم استاد یا شاګرد دی، زده کوونکی یا بل ته ښودونکی. دې وجې نه دنیا کې ډېر مجلسونه لګي، دا وزیر اعظمان او وزیران او ډي سیګان، بیا د ډاکټرۍ کلاسونه هم لګي، د انجینرۍ هم لګي، خو د ټولو نه غوره کلاس په کلاسونو کې دا د قرآن کریم درس دی، دا د خیر کلاس دی. نو په ټولو کې غوروالی مرتبه ول الله شریعت مقرره کړې ده. او پنځم مرتبه هغه دا ده چې اهل القرآن چې دي اهل الله و خاصته، دا د الله اهل او د الله خاص خلق دي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان لله اهلین من الناس، په دې انسانانو کې د الله اهل دی، اهل عیال چې ته مونږ وایو، د الله خو بچی نشته نه ښځه شته، خو په شان د اهل د الله څخه خاص خلق دي. وی موږ تپوس وکړو چې من هم یا رسول الله، د الله خاص خلق په دې انسانانو کې څوک دي؟ وی فرمایل اهل القرآن هم اهل الله و خاصته، کم چې قرآن ولدي دا د الله اهل او د الله خاص خلق دي. لکه پاکستان کې 40 کروڑه قوم اوسیږي، 24 کروڑو، خو په دې کې دا ټول انسانان دي، خو په دې کې د دې حکومت خاص خلک د سرکاري نوکران دي، ایله تنها ورکوي، هغې له علاج هم کوي، هغې له تیلو پیسې هم ورکوي، د بجلۍ هم ورکوي. دا کم چې ملازمین دي دا د حکومت خلک دي. نو دقه رنګې موږ ټول انسانان د الله بندګان یو، خو په دې کې د الله خاص خلک هغه او د الله اهل دا د الله رسول فرمایي دا قرآن ولدي. دا وجه د شپږ فضیلتونه د قرآن کریم د درس د الله نبی بیان کړي دي، چې کله هم څوک مسجد کې ناست او د الله کتاب لولي نو نزلت علیهم السکینه، الله رب العالمین په هغه باندې سکینه نازلوي، د زړه سکون ته الله نصیب کوي. وغشیتهم الرحمه، د الله رب العالمین رحمت پټ کړي، څنګه چې په دې جمعې کې خلک په دې بلستان کې پټي، دومره رحمت پې راورېږي چې دا قرآن والا پکې پټ کړي الله رب العالمین. او دریم دا وحفتهم الملائکه، چار چاپیره د رحمت ملائکه ناسي د هغه اسمانه پورې،